الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ډیر مرګري دا وایي چې را مصیبتونه دي او پر لپسې امتحانونه دي. نو نن موږ دا خبره ذکر کوو چې مصیبتونه او د هغې علاج. کله چې په انسان باندې دنیا کې مصیبتونه راشي نو د هغې لپاره څه علاج دی په کتاب او سنت کې. ځکه زمونږ په دې زمانه کې په مسلمانانو باندې پر لپسې مصیبتونه او ازمایښتونه راغلي دي، امتحانونه. نو د دې مرضونو او فتنو علاج او دوایي هغه څه ده؟ نو مخکې موږ ځینې علاجونه د دې ذکر کړي او دلته وایو چې د مصیبتونو او فتنو علاج په هغه شرعي کارونو سره کیږي چې هغه په کتاب او سنت کې ذکر شوي. څوک چې په دغه کارونو باندې عمل وکړي نو هغه به نجات ومومي، او څوک چې دا فریدي نو دا په خطر او تباہی کې چې کوم دی وولید دا انسان. باید موږ مسلمانان کوشش وکړو دا بیان ضرور واورو او مخکې شیر کو چې د دې مصیبتونو علاج هغه څه دی موږ وپېژنو. اولنی علاج د دغه مصیبتونو د فکیدلو د فار هغه دی چې کله یو سړی په الله او په ورځ د آخرت باندې قوي ایمان لري. په الله او په ورځ د آخرت باندې چې کوم سړی قوي ایمان لري نو دغه سي خلکو نه بس موږ الله چې کوم د مصیبتونو د پکې او تلری به کی. ځکه الله په قرآن کې فرمای ان الله يدافع عن الذين آمنوا، یقینا الله تعالی چې دا د ایمان والاو نه دفاع کوي. او به فرمای ان الله لا يحب كل خوان كفور، الله رب العالمین د هر خیانتګر او ناشکر انسان نه خوښي او نو سره مینه کوي، نه دفاع کوي او نو سره محبت کوي. نو کوم سړی چې په الله او په ورځ آخرت باندې قوي ایمان لري دغه انسان نه زموږ الله دفاع کوي، چې کوي زموږ الله عز وجل دغه انسان نه دفاع کوي. خو څوک چې تکبوري، څوک چې ناشکر، څوک چې خیانتګري دغه انسان سره ګور زموږ الله څه نه کوي، زموږ الله سره مینه نه کوي. نن په دې زمانه کې ګورئ دا کوم مصیبت چې راغلی دا ګرانی چې دا یو مصیبت دی چې دا مسلمانان دا رمباړې وي او دا چغې وي. په کاردار چې دا اوازونه موږ رب العالمین ته وکړو چې رب العالمین دا ګرانی او دا ارزانی دا ستاره طرفه نه ده، الله موږ باندې ارزانی راولي، زموږ سره مدد وکړي او زموږ سره کومک وکړي. نو زموږ په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان قوي نه دی. که قوي ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې ولره نو الله رب العالمین زموږ نه دفاع کوي، خامخا ارزانی راولي. خو موږ کې تکبر ډیر دی او دغه ناشکري اپ کې ډیر دی په مسلمانانو کې. سوره حج 38 نمبر آیات کې الله را خبره کړې ده. نو دې د وجه نه ستا د ایمان په اندازه به الله تعالی مصیبتونه او باطل پرسته خلق لري کوي. څونه چې ستا د ایمان اندازې څومره چې ستا ایمان قوي اقونه به الله تعالی مصیبتونه او باطل پرسته خلق لري کوي. په صحیح حدیث کې دا راغلی دی، مسند احمد کې دا روایت راغلی دی، محمد رسول الله فرمایي ان الله اذا احب عبدا، کله چې الله عز وجل دیو بنده سره مینه شروع کی نو حماه الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الماء، الله عز وجل دغه انسان دسي د دنیا نه ساتي لکه څنګه چې یو تن په تاسو کې خپل بیمار د وبونه ساتي. لکه مثلا یو بیمار دی راته ډاکټر ته بوته او تاسو ویل چې د په کولمو کې زخم دی چې دا چیرته تانه یخي وبونس کی ګوره کدا یخي وبې وڅکلې نو یاد وساته ګوره دا مرض به چکم دی زیاتیږي. نو د وجنه چې الله کړي یو بنده سره مینه شروع کی الله ولر د دنیا نه حفاظت کوي، د دنیا نه الله رب العالمین ساتي. ځکه دنیا کې چې کله انسان ورننه وځي نو دا ګور یو مستقل مصیبت دی په مصیبتونو کې. نو د دنیا نه بیرغبتی کول او د دنیا نه غزان ساتل. دویم سبب او چې پاغي سره دغه د مصیبتونو د پاره یو خو بهترین علاج الله مونږ ته په قران کې خودلې دی، هغه دا دی چې د الله عز وجل نه یره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله نه وېرېده نو هغه لره الله رب العالمین خامخا یو لارو بس د دې مصیبتونو نه به الله خامخا یو لارو بس او د هغه ځای نه به الله رب العالمین رزق ورکړي چې د به ګمان امني د دې طرف نه به زموږ رب العالمین څه ورکړي، زموږ رب العالمین به رزق ورکړي. نو دویم سبب د صحیح د مصیبتونو د علاج لپاره هغه صحیح تقوا د رب العالمین نه یریدلی. کوم سره چې الله نه وېریږي الله رب العالمین به څه ورکړي، الله رب العالمین به په رزق کې پر اخره ولي. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، کچیرته تاسو د الله تعالی نه وېریږئ نو ستاسو لپاره به فرقون کې انشاء الله مقرر کړي. نو د مخرج او د فرقان په الفاظو کې دې ته اشاره ده چې دا انسان به د غمونو نه او د خفقانونو نه او د مصیبتونو نه الله رب العالمین ته څه ورکړي، نجات ورکړي، نجات. او دا داسې حق خبره ده زموږ رب العالمین چې په دې کې هیڅ شک ورغه نشته دی. دریم سبب چې هغه د موجوده مصیبتونو لپاره یو ښه علاج ښودل شوی دی په قرآن او حدیث کې هغه دا دی التوکل علی الله،
په الله باندې توکل کول او په الله باندې ځان سپارل چې الله زه تا پیدا کړی یم ته به راته رزق راکې زما دې چغو ته ضرورت نشته چې زه د انسانانو په مخ کې وامه بلکې زما فریاد چې دی تا ته د رب العالمین زما نه مشکل اسانه کړي په رب العالمین باندې توکل کول او په رب العالمین باندې ځان سپارل دا د مصیبتونو نه د بچ کېدلو یو مضبوطه قلعه ده او توکل کوونکي دپاره یو قوي وسله ده چې کله په الله باندې توکل هغه وکړي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې ځان وسپاره د الله د انسان لپاره کافي شه بس خلاصه خبره ده د وجه نه موسی علیه السلام بارکه دا راغلی دي وقال موسی یا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا سورة یونس کې الله وایي موسی علیه السلام ویله ای زما قومه که چېرته تاسو په الله باندې ایمان لرئ نو بیا په هغه باندې توکل وکئ او که مسلمانان نو هغې ویل چې مونږ خاص په الله رب العالمین باندې ځان سپارلی لرم په الله باندې توکل کوو نو ګورئ په دې آیات کریمه کې د موسی علیه السلام د فرعون او داغه د لښکر د ظلم نه او زیاتي په خلاف باندې خپلو ملګرو ته چې کوم دی په توکل باندې حکم وکړه چې تاسو په الله باندې توکل وکړئ الله به تاسو د دې فرعون د ظلم نه او د دغې د لښکر د ظلم نه هغه تاسو څه کړي تاسو له نجات درکړي او خلاص به کړي نو د دې نه دا معلومه شوله چې د دې موجوده مصیبتونو علاج چې دی دا پر رب العالمین باندې توکل ګوره په الله باندې ځان سپارېدله څه کول په رب العالمین باندې هغه ځان سپارېدله دې د وجې نه قرآن کې الله فرمایي انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون سوره نحل کې وایي نن نمبر آیات کې د شیطان چال په هغه چا کې نه چلیږي چال او دوکي چې هغوی ایمان لري په خپل رب باندې ځان سپارلی په دغسې خلکو باندې چې کوم د شیطان چلونه هغه نه چلیږي او د شیطان چال او دروغ او دوکي د الله سبحانه وتعالی د هغه د مؤمنانو نه د شیطان نفي هغه وکړه دلته شیطان د غلبې نفي وکړه چې کوم سړی هغه په الله باندې ایمان لري نو په دغسې انسان باندې شیطان غلبه هغه نشي راتللی او بیا خاصتا په کوم انسان کې چې د توکل مادی نو په دغه انسان باندې خو بیخي چې نشي راتلی د شیطان غلبه هغه نشي راتلی څلورم سبب د دې مصیبت دپاره دا دی چې الصبر په دې مصیبتونو باندې صبر کول مصیبتونه په صحابه کرام باندې راغلي دي صبر یې کړی دی نو پکارداره موږ او تاسو هم چې په دې مصیبتونو باندې صبر وکړو او پنځم سبب چې د دې مصیبتونو لپاره ښه علاج په قرآن او حدیث کې ښودل شوی دی هغه دا دی چې ډېر منځونه کول الله فرمایي استعینوا بالصبر والصلاه تاسو د الله نه کومک وغواړئ په صبر سره او په مانځه سره ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صابرینو خلکو سره ملګری دی نن تاسو دا مساجد وګورئ نن دا مدارس وګورئ نن د خلکو منځونه وګورئ نن د خلکو عبادتونه وګورئ چې دا په کوم شان باندې دي څوک منځونه نه کوي په ښایسته طریقې سره زکات نه ورکوي نفلي صدقه نه ورکوي فرضي صدقه نه ورکوي نو خامخا به مصیبتونه راځي نو د دې مصیبتونو لپاره ښه علاج دا دی چې موږ تاسو ډېر منځونه وکړو نفلي منځ وکړو فرضي منځ وکړو نفلي صدقه ورکړو فرضي صدقه ورکړو الله رب العالمین بس موږ دا مصیبتونه څه کړي اخوا کړي نو دا 5 اسباب موږ ذکر کړل ان شاء الله 5 به په بله موضوع کې ذکر کوو وبالله عز وجل التوفیق